السلام علیکم پښتنو ورونو، کله چې هم تاسې موبایل کې دا اپلیکیشن موجود وي انسټال نو په کار د چې هغه ان انسټال کړئ او ریموو یې کړئ، له خپله موبایل یې وباسئ. هغه د جاسوس په شان د تا په موبایل کې موجود وي، د جاسوس کار کوي. د تا د موبایل میسیجان، د تا د موبایل ویډیوز، د تا د موبایل ریکارډینګ کوي او تر مقصد تر جایه تر خلکو چاته په کاري کوم ادارو ته هغو ته رسوي. نو په کار ده چې تاسې له خپله موبایله دا اپلیکیشن لرې کړئ. ولی دا ډیر خطرناکه او غیر ضروری دی. لکه څرنګه چې تاسې یو مجلس کې ناست یاست، په مجلس کې یو داسې انسان ناست دی چې تاسې په هر لیول دی هر چا په باره کې خبر کول غواړئ یا خبره کوئ چې هغه د تا او د تا تر دغه مجلس تر دغه ځای پورې موجود وي، لیکن هغه مجلس هغه بیان تر هغه کسه پورې ورسیږي، شیطانت جوړ سي، جګړه فساد جوړ سي. دا اپلیکیشن هم په دغه طریقه کار کوي. د تا پټي خبرې، د تا د خپل د کور مجلس، د تا د خپلو ګرانو سره مجلسونه، تا د خپل کاروباري ماحول دغه رسیږي تر هغه پورې چې تیر نه غواړي. یو دا په در ټولو له مخه کوم چې اپلیکیشن دا هغه سټیزن پورټل ورته یای، پاکستان سټیزن پورټل، کوم چې پرایم منسٹر ته شکایت موږ لګو چې شکایت به د اپلیکیشن په ذریعہ دغه اپلیکیشن په ذریعہ باندې موږ پرایم منسٹر ته شکایت لګو. او دویم چې دا هغه کتن د ما دا مطلب نه ده چې ته دغه اپلیکیشن دا اپلیکیشنان نور هم ډیر دی، هغه اپلیکیشن صحیح دی، لیکن دا اپلیکیشن زه تصویره هم ورکوم، دا غلط اپلیکیشن ده. دا د تاسې ریکارډینګ کول غواړي، ریکارډینګ کوي. ولی موږ مسلمانان یو، د مسلمانی یو داسې شی چې هغه موږ قطعا نه پرېږدو په خپل موبایل کې اچو. نو دوی دشمن له موږ سره دا ټریکس کوي چې موږ په یو ترتیب، په یو ذهني طور پر دی موږ تر جای په د موږ پر ځان راورسي او د موږ څه طریقه غواړي، دوی هر هغه طریقه غواړي چې هغه د موږ کمزوري. مسلم پریر کلاک ورته یای، دا موږ غواړو لمونځ او موږ ته اذان ولویږي په ټایم باندې، او موږ ته کال راسي او موږ ته د لمانځه ټایم معلوم سي. مسلم پریر کلاک ایپ ورته یای، زه تصویر ورکوم. دا هم دا صفای د جاسوس په تور باندې کار کوي، د موږ موبایل ډیټا تر دشمنې بولې، تر ناروا خلکو یې بولې، تر هغو پورې رسوي. او بیا په هغه باندې ما او تا او سپید پوشه رونه مسیران خوندي مندي دا پریشانه کوي. نو په کار ده چې دا اپلیکیشن تاسې ریموو کړئ. دغسې نور اپلیکیشن چې کوم دی زه هغه به هم انشاءالله تاسې ته شیر کوم په بله ویډیو کې. کوشش وکوئ دا ویډیو ته څونه تر څونه خلکو ته رسیږي، هغو نه هغه فایده ځینې واخلي او خپل ځان او خپل سپید پوشي تر ډیره حده پورې د دې لیول باندې محفوظ وساتي. یو جهان مننه، الله می په حفاظت کې وساتله موږ سره. مننه.